عوامو دپاره به بدل شي یا به ښه شي؟ د خیبر پښتونخوا ولس ته بالکل دا تمه ساتي چې په نږدې موده کې به د هغوی څه مسالې حل شي، ترهګري به ختمه شي، دلته به د امن او امان صورتحال ښه شي، دلته به یو بهترین طرز حکومت جوړ شي. په خیبر پښتونخوا کې به تعلیمي ادارې سرکاري چې کوم دي دا به د پرایویټ نه ښه شي، دلته به یونیورسټو مسالې ختم شي، دلته به چې کوم دی د سرکاري نوکرانو نور دلته به ډېر ښه روډونه راشي. خیبر پښتونخوا ولس که دا تمه ساتي نو زه بیا هغوی ته وایم ټول دې لاړ شي، یخې اوبه دې په دې یخ موسم کې وڅکي، مرۍ به یې لږه خرابه شي، خو نه یونیورسټۍ ښه کېږي، نه په نږدې موده کې سکولونه ښه کېږي، نه منیجمنټ لیول څه ښه کېږي، نه داسې بله څه شته مشته. خو په خیبر پښتونخوا کې به د سهیل افریدي د راتلو سره اګریسیو پالیټکس شروع شي، جلسي جلوسونه به سیوا شي، په هغې کې به د آی ایس ایف او د انصاف یوت وینګ غټ کردار وي. دا خلک به چې کوم دی اوس نیغ نیغ کېږي، ته به یې وینې په مختلفو ځایونو کې به ته د دوی دغه اورئ، یوت په نوم باندې به دا پروګرامونه یو دغه به کېږي، نور داسې څه غټ څه پروګرامونه چې موږ غواړو. دغه ګوره که څوک وایي چې صحت کارت نو که زه بیمار نه شم نو ما ته د صحت کارت څه فایده نشته دی. ټیک شو، دوی یو احساس ما پروګرام دی، کوم مور چې حامله نه هغه ته د احساس پروګرام څه دغه نشته دی، بېشکه چاته به ورته فایده چې کوم حمله شي، خو اوورال فرق او تبدیلي هغه چې هغه د معاشري یو خاص ګروپ نه هغه ټوله معاشره محسوسه کړي، او زه نه ګورم چې ټوله معاشره به داسې څه فرق محسوس کړي. همداسې به صورتحال وي څنګه چې دي، کېدای شي دین هم خراب شي او کېدای شي لږه ګزاره وکړي، لږه گزاره به وکړي.